أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله مولانا العظيم. دی آیتش بیا الله پاک جل وعلا شانه دا خبره کو چې دا انسان به مري بیا الله پاک مسلمون ته دا خطاب دا چې تو خپل مړی اپ قبرې شخوي نره بهر خلک امزریونه پړنګونه خورلو یا دریوبې شکبونه خورلو ابي بیا په قیامت سره ټول چګیږي. ای مسلمون بهر خل یقین دا چې مسلمون دا خبره کو چې میږ خپل مړی چې شاخ کی بیا دین ورسته بیا به الله پاک په دربار شي بیا حاضری بعد الموت ته وي مرنه بعد بیا ژوندین بیا به الله تبارک ټول انسانون جمع کیږي پیریون سره الله تعالی دای جوابینه کوي الله به خاص شی پښتنه ځنه کو. الله پاک جل وعلا شانو فرمای ثم اماته بیا بمروی الله پاک د انسان فاکبره بیا په قبر شه پټوي ای ثم اماته وجعل له قبر د پر جوړ کو یوارا فيه اکراما له د پر عزت ته احترام ده زکه ولم يجعله ملكا للسباع والوحوش والطيور سباع درنده زنور ته مرغون ته نیر شایته حیوانات ته برحل دای الله پاک دغه سه ونترالو چې زه دغه سه مړی وتره کیم غاچی وی برحلون پرنګون ادای خوري بیزتی نه کو علاوه چې نه توس مړی شخوي ثم اذا شاء بیا هر کله چې اراده وکړو انشره الله پاک دای بیا پرته کوي بعد الموت مسلمون یقین دا حساب کتاب جزا او سزا د مسلمون بنیادی عقیده دو چې قبر قیامت د اخرت خبر حق دی دا به وی خمخه کلا هرگز داسندو لما یکذ هرگز دنه د فیصله کړای ما هغه مروج کیم د حکم شوی دا کیم فرایز کیم تکلیفات چې د الله طرف نه پوده باندې دي بهر خلا د سار ته ونه رسول د الله رضی اخري د الله نعمتونه استعمالوي خو بیا د الله پاک شکریا نه ادا کوي. لکه حدیث شریف شرسی من لم یشکر الناس لم یشکر الله چا چې د بندا شکریا نه کړه دا اپ حقیقت شه د الله شکریا نشي ادا کولای. فلینظر الانسان ودکس انسان الی طعام یخپل مړیتا بارحال سوچ کا فکر کا چې الله سمره لوی شګړی د موسره چې الله متغنم جوور ور بشنره خوروک سمره شینه چې دی میوته کې الله مود پر پیدا کړی دی الله ته اس قسمه د حاجات نشتا اس علاوه چې دا خوروک څوک شینه میوته کې سرنګ جوړیږي سرنګ پیدا کیږي. ان صببنا الماء بشک میجر تل کړی دی بس صبن پر تلول سرای وریزنه پمزکه باندې او د وریز داسو لکه عقل غیر بال لکه پرويزای بارحال داسې چڼکوي او د سمندر نه ایبه بارحال چګیږي خوږې نه دي ترخی دي انتهایی زیاتې تروي دي پوس چې چګي شي اسمنې ته خدای پاکي چاڼ کو بیا هغه خوږې بلون د خدای پاک اروروي. ثم شققنا الارض بيميج وسيرم زکا شکن پوسیرل سره د نور سی بیا غنم جوړ ور بشه توس وکړي ادنه روزي فانبتنا بيميج زرغونوي فيها دم زکا شه حبندنه وعنبا انګيرون ميلوي وقضبا سبزي اتوس ته فائدې دي پورا غنم جوړ ور بشه ادي سبزي ادي میوه ته کې ادي قسم شینا توس یې خوري د الله نعمتونه دي بیا پکور د چې توس د الله شګړاو منی د الله شکریا ادا کوي. وزيتونا نو میجربوسی زیتون شوونه ونخلن خجیره دا توسته فائدې دي پر دي وحدائق او بغینا غلبن غان ډېر ونی دي پشه ملتفت الاغصان او کثیرت الاشجار ونی بیٹی ډېر دي پشه انتهایی زیات قسم بیٹی دي پشه تو خپل خوندینه خولي. وفاکهه نو مویت کی مشتوسته پر ربوسی و ابن او د هرنګ توسته پر او شای توسته زناور دي پر توسی چخري اغه مویت کی دي تو زناوري چخري بار خلو شموشه ان اورسته توس بیا زناور نه شوده ماسته غری هر شي حاصله وي متاع لکم دا فایده دوی توسته پورا کا غنم جوړ ور بشي دي کا دغه مشه د نیر شي خورو کینه دی او کبل شي د مویت کی دا ټوله توسته پورا فایده دو ولا انعامکم توسه چنا چرپیونه دی پورا زناور په پورا دي. نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد مبارک تا بئس العبد المحتکر ډیر بعد دا هغه سړی چې دای ذخیره اندوزی کو ان ارخص الله الاسعار کچیر خدای سوکا کو نرخینا حزن دای هم جام شي چې وای بیا هر شي سوکا شول ویل نه ګرونیږي و ان اغلاها کچیر الله هر شي زیوت قیمتي کو
انت امتحان وی بهرحال که نن سبا په میشتو باندې امتحاني نه دي. فرح دای خوشحول شي. ای دی وجه نه د احتکار منادو ذخیره اندوزی په شریعت سے هر هغه شی چې سړی سوروي آکه د انسانونو د خوروک شی نه وي، لکه دویی شوی، غنم جوور وربشې شوی، چینی غړي شول، یا د زناورې والا کلینا شول، نه راکیم شی چې زناورې ته په شمر ویسي، هغه سړی ذخیره اندوزی کو. به هر حال دا ډېره غوټه خبره ده، ډېر غوټ ګناه ده. خو بیا وایي چې د ذخیره اندوزۍ نه څه خاص شیونه مستثنا دي، یعنې په ذخیره اندوزي شنار سي. به هر حال یو شار ډېر انتهایی زیات ستر شار ده چې پاشه سړی د بل ځای نه یو شی روړي، دوی روړي، غلا، جیور، غنم، بل شی روړي، دلته جمع کوي. خو نن سبا دا خبره نه ده په کور، ځکه چې مسلمانو ته دغه انتهایی زیات تکلیف ته چې ته چینی، غیړي، غنم، دوڼې روړې دلته قیمتي کوي، چې قیمتي شي ګرون شي بیا ولې خرڅوي. دا ګناه سړی د داس نه کو. یا به هر حال انسان وي غلا ډېره وي په ملک شي، بیا خپله د زون د مځکې غلا دو آکه سړی سیمین د کشیر دی لکه پیوز یا بل شی د غنم جوور وربشې چې ګرون شي په ذخیره اندوزي شنار سي. یا به هر حال یو تاجر د یو سوداګر د بل ځای نه یو شی روړي، دلته په مسلمانو باندې هېڅ قسم فرق نه پرېوځي، آکه دوی دو که غنم جوور وربشې دي دلته دی روړي دي او په مسلمانو څه فرق نه پرېوځي. دا راو خبره ده. ادی وجه نه نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم چې سیک ذخیره اندوزی کو په باندې دوم برک لعنت ویلای ده، او بل دوم برک دا فرمایلی دي چې سیک ذخیره اندوزی کو یعنی شینه جمع کوي هغه د هر خیر نه او د هر نیکی نه محروم وي. او بل دیش نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې سکیم سړی ذخیره اندوزی کو مسلمانو ته د هر شي ضرورت وي دای پټوي ژدی چې ګرون شي د سړی ته دوم برک بداو کړ چې خدای د پوجوزام بیموري ونیول کو. او بل دی شوی چې دا سړی د خدای ودون نکو، دا د خدای همیشه غریب وسوتی دوم برک بداو ته کړی دو.